ها یو ځنګل و که نه، ځنګل کې یو درې غویان وو. یو غوی و تور، بل و سور، بل و سپین. د دې ډېر ښه اتفاق و اتحاد و، ژوند تېرېده. لیکن ځنګل چې کوم بادشاه و زمری، هغه به پې بار بار راغی، لیکن په دې باندې حمله نه شو کولی. وجه څه وه؟ د دې اتفاق و اتحاد و. د دې درې واړو اتفاق و، نو زمری پې بار بار راته، لیکن حمله پې نه شو کولی. څو پیرې هغه دا منصوبه جوړه کړه چې به پې راغی، دوی پې درې واړه ورغلل، بس هغه نه به یې کوڅه خطا کړه. ولې؟ دې هر د درې واړو اتحاد اتفاق و، ملګرتیا وه چې اتفاق یې نه بیا څوک هم د چا څه نشي کولی. صحیح دی که نه؟ دې واقع کړل یو عبرت پروت دی، لږ سوچ پې پکار دی. زمري داسې کار وکړو چې دا دوه غویان یې په خپل اعتماد کې واغستل، سپین غوی او سور. او ورته وایي دا تور غوی نه دی، وایي دا ډېر خطرناک دی، وایي دې ستاسو خلاف ما ته کله کله خبرې کوي. وایي داسې کار تاسو وکړئ چې زه به دا تور غوی زه به درشم، نه تاسو دواړو ما سره ملګرتیا وکړئ، دا تور غوی به راڅملو، یا به تاسو هغه ځای نه وځئ، ما ته موقع پرېږدئ، زه به درشم، دا تور غوی به نه څه کړم، دا به د نه خوا دېخوا کړم. بیا ځنګل چې کومه بادشاهي ده، یو به ستاسو دواړو شي، یو به زما شي، خو موږ نه دا شی لرې کوو. د سپین غوی او د سور غوی مشوره وکړه، لکه دا بادشاه خو خبره کوي، موږ له نیمه بادشاهي راکوي، لالچ یې وله ورکړه. لالچ خطرناک شی دی، لالچ بری بلا ہے. صحیح دی که نه؟ بس دې ورته ویې ډېره ښه ده. بس دې ټایم چې کوم متعین شوی په هغه ټایم باندې زمری راغلی دی، دا تور غوی یې ګیره کړی، دا سپین او دا سور غوی ترې وتي دي، ځان یې سیټه کړی دی. بس دی چې دی مات کړی، ختم کړی، خوړلی دی. ټایم تېرېده، بس بیا څه وخت پس چې دی نو بیا دې زمري منصوبه جوړه کړه، لیکن دا دو مضبوط بیا هم دا دواړه غویان مضبوط وو، زمري ورته څه نشي ویلی. نه دې دوران کې دا سپین غوی چې دی په خپل تحویل کې واغسته، ده ته وایي ای منځ کې دا تور غوی دی، دې هم لرې کړمه، بادشاهي لري، نیم ځنګل به ستا نیم به زما شي. لالچ یې وله ورکړه، ده ورته ویې ډېره ښه ده. وایي څه به کوئ، ته به ځان سیټ ته کړه، زه به فلاني ټایم باندې راځم. صحیح ده؟ فلاني ټایم چې شو، دې ته نه ووته سپین غوی، او بس دا سور غوی چې دی پروت و راغی، زمري چې دی نه بدل یې کار برابر کړ. دواړه غویان یې ختم کړل، زمري ته کار اسان شو. دا سپین غوی یې ورځ پروت دی، دی کې زمری را روان دی. دی چې وکتل، دی ویل هو د زمري موږ سره ناشنا ګیم وکړو، موږ یې خپلو کې یو بل باندې ور واچولو، او موږ یې خپلو کې په خپلو باندې ووالو، د موږ سره ناشنا ګیم وکړو، او لالچ یې راله راکړ. صحیح ده که نه؟ دی چې زمری را روان دی، ورته وکتل، ورته یې څنګه اشنا؟ وایي زه خو وږ یم، بل څه شته نه. بس زمري ورته وی وایي موږ تا موږ له لالچ راکړ، موږ د خپلو کې په خپلو باندې ور واچولو، زموږ اتحاد اتفاق تا خوا دېخوا که تس نس منځ کې لالچ و، هغه د لالچ د وجې نه زموږ زندګي تا ختمه کړه. راغی هغه زمری چې هغه سپین غوی مسو کړه، هغه هم په 38 باندې ولګو. وروڼو دوستانو مشرانو، په دې کې ډېر غټ سبق پروت دی. صحیح دی که نه؟ لږ سوچ په دې باندې پکار دی چې په دې کې ډېر لوی تعلیم لپاره پروت دی، خو لږ سوچ پې پکار دی. لږ سوچ پې تاسو وکړئ، بیا به خیر د خپل رایې پېښ کړئ. نه چې کوم ځای کې اتحاد اتفاق وي، څوک هم د چا څه نشي کولی. او چې اتفاق نه وي او خبره یوه نه وي، نه به دغه چل وي. کله به یو غوی په تحویل کې اخیستی شي اعتماد کې، او نور کار به کړي، کله بل کله بل کله بل. دې ترتیب سره به زندګي تېرېږي، انسانان به درهم برهم شي، مسلمانان به ختم شي. الله دې نه کړي، الله دې یو وخت نه راولي، الله دې مسلمانانو له بری ورکړي، طاقت ورکړي. خو لیکن په دې واقعه کې تاسو سوچ وکړئ، لږ فوکس پې واچوئ چې دې واقعه ښه تعلیم پروت دی. الله کریم دوی کې زموږ د ټول مسلمانانو، خاص کر د پښتنو د الله اتحاد اتفاق نصیب کړي. الله دې موږ د ظلم نه، بربریت نه، او دغه شانتې حرکاتو نه چې هغه غیر مناسب هغې نه د الله موږ وساتي. موږ د الله یو موټی کې زموږ اتحاد اتفاق د الله قایم دایم وساتي، څنګه چې موږ ته مشرانو فاتح شوی دی. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.